السلام علیکم. یہ صاحب امام الحق ولد شاخان دا اقرار خبره تصدیق ورکوم چې زما دا څلور واړه دا یو هلک دی او نوم احسان الله دی، زما نوم امام الحق دی، پلار نوم یې شاخان دی او دا هلک زما نه غیب دی، نوم احسان الله دی. دی د دې 19 کالو په عمر کې دی غیب دی. څوک وایي چې په جدبا کې دی، څوک وایي د جدبا په علاقو کې خور فراخور په ځایونو کې دی ګرځېدو. پسې ما ډېر وکړل خو ما ته دی میلاو نه شو. اوس خلک دا خبرې کوي چې په دغه مرګ کې چې خو راځي نه مرګ ته، نو زه دا عرض پیش کوم چې دی خپل ځای ته زما په موجودګۍ باندې راشي چې د ده حق حصه ده ته میلاو شي او د نورو خپله حصه. او دا عرض کومه چې دی راشي واپس خپل ځای ته راشي زما په موجودګۍ په زندګۍ کې. نو زه به دا یعنې تسلي ساتم او دا امید کوم. وراثت خبره ده پکې، دی راشي خپل ځای ته نو د ده حق حصه ده ته میلاو شي، د جینکو ته میلاو شي، خو زما په موجودګۍ کې میلاو شي. نو زما به دا تسلي وشي او حق به حقدارۍ ته به ورسي. او بیا هغې نه بعد بیا چې کوم ده نو بیا به پکې نورې لانجې کونجې به وي او قصې قطارې به وي. زما تره زامن دی، تره مې دی، نو هغو به بیا پکې صدقه جوړوي. نو هغې د وجې نه ما دا خبره دې خبرې دې ته پیش کومه چې دا داسې طریقه باندې په اصولو کې دننه وشي. بیا خو به زه دغه جنکو حق حصه به هغو له ورکړم، له ټبر به ټبر له ورکړم. دا حصه چې څه د حصه کېږي په شرعي قانون باندې هغه به هغه ته زه ورکوم. زما دا اراده ده چې د هغه حق حصه هغه ته زه ورکړم. بیا به زموږ خپله مشوره به وي په ځای کې، هغسې به هغه طریقه باندې هغه کار به بیا کومه. دا خبره مې ادعا ده.